السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی صاحب محترم تاسو خیر الله دې خوشاله کا. مفتی صاحب محترم تاسو د میراث متعلق د باب مناسخه یو صورت د مسلې بیان کړی دی. یو کس دی وفات شوی دی عبدالحق، بیا د دوه زوجات دي، یو زوی دی او دوه لوریانې دي. بیا هغه نه وروسته د زوی رحیم الحق وفات شوی دی. اوس د میراث تقسیمول غواړو، دا صورت د مسلې بیان. نو اول منګه داسې ترتیب دی باب مناسخه کې، دا ترتیب وي چې پته ولګي چې څوک مخکې مړلی او څوک وروسته مړلی. بیا به ټوټل لا جمع کوو. موږ سره ټوټل ترکه چې ده تاسو بیان کړې ده چې 50,609 مربع فوټ ځمکه ده. دا تقسیمول دی. دوی خو مخکې وفات شوي دي. نو اول چې کله عبدالحق وفات شو، د ده په ورثاو کې دوه ښځې وي، یو زوی او دوه لوریانې وي. نو د زوجاتو یې څومره رسېږي، ځکه د زوجاتو دوه حالات دي. اما لزوجات فحالتان یصبن مع الولد و ولد الابن و اذا فعل. نو دلته زوی اولاد موجود دی، زوی او لوریانې دواړه موجود دي. نو دوی ته سمن ملاو شو. نو سمن چې دی په 51,609 کې ورسېدله 3,225 فوټه د هر یوې ښځې ورسېده. د دې چې دا کومه حصه ورسېدله 3,225، نو دا د دوه ښځې وې د دې. نو د یو نه رحیم الحق او د بل نه دا دوه لوریانې وې. نو د دوی دا د میندو حصه به د دې بچو ته پاتې شي. نو د رحیم الحق صاحب د مور حصه رحیم الحق ته پاتې شول، او د دې لوریانو ته د خپلې مور حصه پاتې شوه. نو هر یوې زوجې ته ورسېدله 3,225.56 مربع فوټ. زوی او لوریانې عصبه دي. نو یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین د قاعدې مطابق الک لم دوه حصې ورکړل، جنکو ته یو حصه شوه. نو 2,528 فوټه 22,578.94 فوټې د زوی ورسېدله، او د هر یوې لور حصه ورسېدله 11,209.40. دا د دوی ورسېدلې. اوس دا 50,609 مربع فوټ ځمکه موږ سره راغله. اوس بیا رحیم الحق ورپسې وفات شو. نو چې کله رحیم الحق د مرګ نه مخکې د ده والده وفات شوه، نو د رحیم الحق نور څوک یې ونه د والدې همدا یو پاتې و. نو بس دا ټول د مور ترکه هم د ته راله. نو هغه کومه چې 3,225.56 هغه ترکه هم د ده شوله. نو د ده ټوټل ترکه شوله د رحیم الحق صاحب ترکه چې وګرځېدله نو 15,804 25,804.5 دا د ده ترکه شوه. اوس به دا د ده په ورثو باندې تقسیمو. د هم دوه ښځې کړي دي او دوه ترې خویندې پاتې شوي، دا چې کومې اللاتي خویندې دي، او یو د ده نه تره زوی پاتې شو کوم چې د عبدالحق صاحب وراره و. نو اوس موږ دا 25,804 فوټ ځمکه دا اوس په دوی باندې تقسیمو. نو دلته د زوجاتو دي، نو دلته ربع ده، هلته سمن و، نو دلته ربع ده. نو دلته د دوی په 25 کې فرض مثال په 25,000 کې د دوی ورسېدله 3,225 3,225.5 مربع فوټ ځمکه د هر یوې ښځې ورسېدله. اوس د دې ښځو ته چې دا پاتې شوله، نو د ښځو سبا دا ښځې چې وفات شي دا به د دوی په ورثو باندې تقسیمیږي. بیا د سره د رحیم الحق د خویندو او یا د تره زوی بیا څه کار نشته دی. دغه شانته کې د رحیم الحق صاحب په دې ترکه کې د خویندو حصه ورسېدله، کومې چې اللاتي خویندې 8,601 مربع فوټ 8,601 مربع فوټ اشاریه 33 ورسېدله. داسې د دې بلې خورې هم 8,601 کم چې د تره زوی دی نو د عصبه وګرځېدو. او عصبه بنفسه 4 اصناف جزء الميت واصله وجزء ابيه وجزء جده. نو دلته را دریم نمبر کې دی چې وجزء جده دی. نو دلته د ده پکې ورسېدله. نو سلطان هم ته ورته دغه ورکړل 14 حصې پکې د خویندو لاړې، ربع پکې 6 حصې د دغه لاړلې د ښځو لاړلې، باقي 2 حصه پاتې وي هغه هم دله ورکړل. نو د 2 حصو نه رسېدله 2150 فوټه 2150 فوټه اشاریه 33 دی. د دې د تره د زوی ورسېدلې 2150 2150 فوټه اشاریه 33 دی ورسېدلې. اوس موږ راځو دا خو موږ تقسیم وکړو. اوس موږ راځو ټوټل ترکه موږ تقسیم کړې ده 51,651. اوس به دا موږ جمع کوو. اوس به اول موږ داسې جمع کوو چې د جنکو ته د پلار نه حصه وړله او د خپل رور نه وړله. نو د دوی ټوټل حصه ورسېدله 19,890. د هر یوې جنۍ ته به اوس حصه ورکوئ تاسو 19,890 حصه به ورکوئ ورته. د مور حصې لا نه د دوی سره حساب شوي. ښه د مور ځکه مور لا ژوندی ده، مور په خپله ژوندی نه، نو که هغې خرڅې او کار څه پې کوي. نو هر یوې جنۍ ته حصه ورسېدله 19,890.8. دا د تره زوی حصې ورسېدله 2150 فوټ اشاریه 33. او د رحیم الحق
دا چې کوم دوه زوجات دي د دوی پکې ټوټلی سورځي 3225 او یو حصہ دا 3225 یو حصہ د عبدالحق صاحب د یوی خزي کم چې د جنکو مور د هغه هم ده نو دا چې موږ ټوټل لا جمع کړل نو موږ سره راورسېدل ترکه 51609 مربع فوټو نو موږ دا ترکه صحیح تقسیم کړل د الله په فضل او په توفیق سره واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.